اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصاد درویشتمہ سپارہ او لسم رکوع سورۃ الصاد مخکنی صورت سره تعلق هم واضح دی چې مخکنی صورت کې هم په صورت الصافات کې قسم خورلې شوی والصافات صفا سبئی ترجمه کی قسم دی پاغي فرشتو چې صفونه جوړوي او په دغه کې صاد والقرآن ذی الذکر او ما دی قسمی په قرآن باندې چې خاوند د ذکر دی په مخکینی صورت کې د کافرو د پاره ډېر تخویف بیان شوی کافران يرول شوی دی په دې صورت کې هم مخکینی صورت کې اللہ تبارک و تعالی فرمائی چې زیو یم ما سره شریک نشتا په دغه صورت کې هم اثبات د توحید دی مختلف مضمونونو باندې مشتمل دی دا صورت صفت د قران پاک ورکه شوی دی کافر ته پکې یره بیان شوی کافر ته نصیحت پکې بیان شوی او د کافرانو ځنې اعتراضات د هغې جوابات او ورسره د ځنې انبیاء کرامو ذکر لکه حضرت داود علیه السلام حضرت سلیمان علیه السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یسع علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دغه انبیاء کرامو ذکرونه دي پکې او د جنتیانو د جنت د نعمتونو ذکر دی او د ایوب علیه السلام د بیماری او د صحت هغه واقعات نو دا صورت مشتمل دی په 5 رکوعات باندې او 88 پکې آیاتونه دي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد اللہ تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د دې په ترجمه باندې خپوهیږي والقرآن او ما دې قسمی په قرآن باندې ذی ذکر چې خاوند د ذکر او د نصیحت دی بل الذین بلکې هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی فی عزت و شقاق په تکبر کې دی و شقاق او په مخالفت کې دی کم اهلکنا سمره مونږه هلاک کړی دی من قبلهم مخکې د دوینا من قرن د زمانو خلق فنادو بس دوی با آواز کولو پاغه وخت نازلې دلو د عذاب کې ولا تحین مناس او نو هغه وخت د خلاصي د عذاب نام وعجبوا او د مکه کافران حیرانتیا کوي انجاءهم منذر منهم دا چراغ دوی ته یو نبی چې يرون کوي منهم د دوی د ذات نو انسانو وقال الكافرون او يلب كافرانو هذا ساحر كذاب دا جادوگر دی کذاب ډیر دروغ وایونکی دی اجعل الالهه اله واحد اسباب النزول د دې آیات کریمه نزول داسې لیکلي ابو طالب لا کافران راغلل
او ته ویل چې ابو طالب ته په مونږ کې ډېر مشر سړی او د تا ور یار سره مونږ جوړ کو محمد علیہ السلام سره مونږ جوړ کو ابو طالب ورته چې ډېر راخو نبی علیہ السلام لراغی ورته چې وراره سرداران د مکې راغلي دي ابو جهل بشمول نور او تاسو سره صلح کول غواړي هغه ته ډېر ښه صلح به زور سره وکړو ابو جهل دا ټول راغلل نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې یو خبره ما ومنو عرب خو باسم د تاسو تابعدار وي چې په عجم باندې به هم د تاسو تسلط راشي عجم به هم د تاسو تابعدار شي او د عجمو زمکه به هم د تاسو قبضه لاندې راشي خو یو خبره مومن ابو جهل ورته چې ته خو یو خبره وخه چې داسې خبره نو مونږ لاسو خبرو تم منلو ته تیار اچھا یو خبره دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو ابو جهل چې ډېر زیات کینه کې شور سره نور مشرانو مو زیارت خو چې الله یو دی الله تعالی یو ذات دی نو دا څنګه کېدای شي چې دا دنیا غونډ انتظامات یو ذات چلی دا خو سره کېدای نشي لہذا ما سره به دا خلق دا خبرونه مني وې سره پورته شو نو الله پاک دا آیاتونه نازل کړل اجعل ییدا اجعل چ آیا ګرځولې دی د نبی علی السلام الالها اغه خدایان الها واحدا یو خدای ان هذا بشک دا یو خدای چې دی لشیء عجاب یو شی دی عجاب د تعجب والا یو ذات څنګه دا تمام نظام او چلوي وانطلق الملأ او روان شوا اغدل منهم د دوینا او ویل چې انمشو درومي تاسو وصبروا او صبر وکي علی الہتکم پخپلو خدایانو په zarar باندې دا مسلمانان او نبی علیہ السلام زمونږ د بوتانو بدی بیانې بس بدا باندې صبر وکړو ان هذا بشکا دا توحید چې دی لشیء داس یو شی دی یرادو چې د دې اراده کولای شي ما سمعنا مونږ نه دی اوریدلی بهذا پدې خبره پدې توحید باندې چې الله یو دی فی الملت الاخرته په نور ملتونو کې ان هذا نه دا الا اختلاق مگر دروغ دی داسم کې ویلې شو ان هذا نه دا یو الله منل الا اختلاق مگر دروغ دی د ځان نام نعوذ بالله انزل علیه الذکر آیا نازل شوی دی په دی نبی علیہ السلام باندې نصیحت من بیننا زمون په منځ کې بل هم بلکې دا کافران فی شکن په شک کې دی من ذکری زما د ذکر نه چې قران دی بل لما برکه هر کلا بلکې لما هر کلا یذوق عذاب چې دوی وڅکی عذاب زمانو بیا به پته ورته ولګيږي ام عندهم یشته د دې کافرانو سرا خزائن رحمت ربک هغه خزانه د رحمت رب دستا العزیز چې ډیر غالب دی الوهاب او ورکون کې د ډیرو شینو دی ام لهم یشته د کافرونو د پاره ملک السماوات یا د غیبتانو د پاره بادشاہی د اسمانو او الارض او د زمکو وما او د هغه څه بینهما چې په مین د اسمانو او په زمکو کې دي فلیرتقوا پکار دې چې دوی اوخیږي فی الاسباب اسمانو تا کنه منی دا خبره نو اسمانو ته دی اوخیږي جندم ما هنالک مهزوم من الاحزاب لخر دې دلتا اسمانو کې هنالک پدغزه کې محذوب من الاحزاب شکست په ورکړی شي من الاحزاب د ډلونا کارڅو دا کافران اسمانو لوخیږي نو التدا سے لخر دی چاغه بدغه کافرو لا شکست ورکی لکه څنګه شکست ور کړو هغه د نوح علی السلام قوم ته نوح علی السلام
کذبت دروغ نسبت کړو قبلهم مخکې د دوینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد او د عادیانو یعنی د هود علیہ السلام قوم وفرعون او فرعون ذل اوتاد چې خاوند میخون والو هغه فرعون چې د میخو والو پدا کې مفسرین ډېر خبرې کړي یو خبره دا کړي دو چې د فرعون د بادشاہي ډېره مستحکمه و لکه په یوشي باندې چې میخو هغه کلک شي دا سره فرعون د بادشاہي ډېره کلکاو 100 کاله و دویم دا چې فرعون به کله چا ور سره زیاته وکړو یا د فرعون حکم به ونه منلو نو د ورلا په پخو پلاسونو میخونه ټکوه وثمود او سمودیان الله تبا کړل اغوی د دروغ نسبتونه کړیو پیغمبرانو ته وقوم لوط او قوم د لوط علی السلام واصحاب الایکه او غملګری د زنګل والا چاغه د شعیب علی السلام قوم اولئک الاحزاب دا ډلې دي ان کل ندی دا ټول الا کذب الرسل مگر دروغ نسبت کړي دي الرسل رسولانو ته فحق بثابت شویدا عقابی اغا سزا زما وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده او دوی انتظار نه کوي دا خلق مگر د یوې چغې مالها چې نشته د دې د پاره من فواقن څوک رستو کون کوي دغه چغې د پاره څوک رستو کون کوي نشتا جبرائیل کراغه او الله ورته حکم وکي نو تمام بمړ پراتوي وقالو اویل بد کافرانو ربنا اے رب زمونگا عجل راتند کا لنا زمونگ طاقتنا اغیس زمونگا قبل یوم الحساب مخی دوری زید قیامتنا دمر زلیل خلقو یا اللہ دا قیامتنا مخی مونگ عذاب راکا نو قیامتنا مخی عذاب خود دنیا نشی برداشت کرے حدیث دا ترمیزی شریف دی دا زکوم دا ونی یو ساز کئی چه دغی دنیا تراتوی شو دا دنیا با مکمل ختم شي او زکوم هغه ونه او چې دوزخیانو خوراک په دوزخ کې خانو چې د یو ساعت کې د زکوم د دنیا هغه بوج نشي برداشت کولای نو نور عذاب څنګه برداشت او دوی وایي چې نه مونږ لا عذاب په دنیا کې راکا اصبر صبر کوا اے نبی علیہ السلام مبارک علامه په هغه زبان یقولون چې دوی وایي وذکر او ذکر کا عبدنا اغه بنده زمونږه داوود چې داوود علیہ السلام نه ذل ایدی خاوند لاسونو والو انه بشک دا داوود علیہ السلام اواب رجوع کون کيو الله تعالی تا داوود علیہ السلام یو لوی عظیم الشان پیغمبر تیر شوی داوود علیہ السلام بادشاہی تیر کړو سلیمان علیہ السلام هم بادشاہ تیر شوی او داود علیہ السلام هم سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام زوی داود علیہ السلام ډیر معجزاتو یو عظیمه معجزه دا و چې الله ډیر خپل غاغ ور کړو ډیر خپل غاغ دا سه خپل غاغ چې په مخلوق کې چاته نه ور کړی شو چې تلاوت وکړو مارغان ورته ودرېدل چې تلاوت وکړو هغه یو تفسیر کې مقتل چې تلاوت وکړو چې مارغان به تیرا جمع شول لوګ او تند به تهیر شوي سي بیلتا مړ شو لوګ او تند به تهیر او خارج د تلاوت په اوریدو دا ذکر تر دغه پیری چې په ولو کې رواني وبب ودرېدل د تلاوت ته او یو روایت کې دا راځي چې د سره به غرونه روانو غرونه بور سره روان چې دای به چرته لاړو غرب مر سره یې لاړو دمره لوی شخصیت بل معجزه دا و چې دب واسپ نه راوغستا بغیر د گرمایش نه او بغیر د اور لګولو نه په لاسو کې به خټه جوړه شو بس کتبر به تی جوړالو کتوره به تی جوړاله او کزغره به تی جوړاله بس دا به تی جوړې دي خو په تسلی باندې قرار باندې لګل خټه نه سړی لوخه جوړې یاد شي او چې بل سړی وګته وروړي واسپنه بو دا د ډېر لوی معجزه نو دغه ارڅ بور سره تسبیح ویل ار یو شی ونو بوټو غرونو
حیوانات ټول به ورسره تسبیح ویل. نو دغه به ورسره تسبیحات ویل. غرض دا چې داود علیه السلام لا ځینې علماو لیکلي دي چې د فیصلو هغه مرتمله و. الله تعالی ولا د فیصلو لپاره ډېر ښه پوهه او ډېر ښه حکمت ورکړی و. ښه کتابو لیکلي دي جامع البیان 22899 نمبر حدیث دی. واقعا مې ذهن لراغله دغه حدیث کې راغلی دی 22899 جامع البیان دا د حدیث کتاب دی. اجه یو دوه سړي ولراغلل. یو سړي وی چې داود علیه السلام دغه سړي ما غوا پټه کړو نه بلکې په زور رانه غسته غصب کړو. داود علیه السلام د خبر سړي ته وروکتل چې څه یې پکې خاموش پاتې شو. وی چې زه تاسو په منځ کې فیصله کوم خو زه تاسو لاړ شو بیا راشو. خوب یې ولیدو چې اے داود علیه السلام دا چا چې درته وویل چې دغه سړي د ما غوا په زور رانه واغسته دا سړی وویژنه. داود علیه السلام چې راپورته شو چې دعوا یې د کړې دو زیاته یې ما کړی دی او یې چې دا وویژنه. بیا بله زوده شو بیا ورته خوب کې ویری شول چا چې دعوا کړې نو مدعي چې دغه پلانکی سړي د ما غوا غصب کړه په زور رانه واغسته دا دعوا کوونکی سړی وویژنه. مړه خو غرض دا چې دریم وارې خوب ولیدو په مختلفو ټیمو کې اچھا ویژنې او که زه پې عذاب نازل کړم. بس چې راپورته شو نو د انبیاء کرامو خوب چې وي دا وحی وي. چې راپورته شو هغه سړي راوغوښتل او ورته ویې چې ما ته خو خوب کې 3 وارې حکم وشو تا ویژنم او خامخا ویژنم. اله تیاری وکړو هغه ته یې وي چې جلادانو ته یې وي ده ورته وي چې ویژنې خو معاصم خو صحیح وال درته یم دا چا باندې چې ما د غوا د په زوره د اخیستو دعوا وکړه د دغه سړي پلار ما په دوکه باندې ویژلی ښه قصدن مو ویژلی. اجه ښه بس دغه خبره نو توره یې راواغسته او د ده نه یې سر قلم کړو. نو غرض دا چې الله تبارک وتعالی ګوره دمره چې فیصلې به څوک بوله راغله نو ده ته به په خوب کې د هغې هغه شوه پیشنګویي چې دا داسې وکړه. دا د الله پاک شان دی. ګورو مخکې نورې ناشنا خبر روانیم دغه داود علیه السلام اوصاف دی. انا بشک مونږه سخرنا تابعداره کړي وه مونږه الجبال غرونه معه د ده سره یسبحنا تسبیح به ویلو دغې غرونو بالعشي بیګا والاشراق او د میر راختو په ټیم کې اشراق والطیر او مارغان محشورتن جمع کړی شوي بو کلن ټول له دغې داود علیه السلام سره به اواب تسبیح ویونکي رجوع کوونکي بو. روایاتو کې راځي چې غرونو او چرند او پرند او حیواناتو به چې د سره تسبیح ویلو اچھا برکت داو چې دغه حیواناتو به وي چې یا الله مونږ له چې کوم ثواب راکې هغه هم داود علیه السلام له ورکړه مونږ له چې کوم اجر او ثواب راکې هغه هم دله ورکړه. نو ځکه الله پاک بار بار چې د سره به حمد او ثنا وشددنا مونږه قوي کړی وه ملکه هغه بادشاهي د بادشاهي مونږه قوي کړی وه وآتیناه الحکمه او مونږه ورکړی و دته حکمت وفصل الخطاب او حق سره فیصله کول. دویمه ترجمه وفصل الخطاب او کافی شافی بیان ورکړی و حکمت
څه شي ته ویلی شي؟ علم او په عقل باندې حق خبرې ته رسېدلو ته حکمت ویلی شي. علم او په عقل سره حق خبرې ته رسېدلو حکمت ویلی شي. عبدالله ابن عباس سے فرمایي چې د قرآن حکمت دا دی چې سړی حلال او حرام وپېژني. وهل اتاکا یا راغلی تا تا نبأ الخصم اغه خبر د خصم د دوو کسانو چې خپل منځ کې جګړه وه. اس باغ ټیم کې تصور المحراب چې دوی راوختل المحراب پاغه دیوال باندې راوختل پاغه دیوال باندې اغه دیوال چې اغه د داوود علیه السلام خصوصي عبادت خانه و خلوت و پاغه باندې یو دوه کسان راوختل چې خپل منځ کې جګړه و. یو دوه کسان راغله. داوود علیه السلام څلور زره داسې لښکرو چې شپه ورځ به د ده حفاظت کړو. یو دوه کسان راوختل په دیوال باندې. ځینې علما فرمایي چې دا فرشتې وي، خو چې صحیح خبره دا و چې نه انسانان. ځینې علماو توجیه دا کړې چې فرشتې څه کوي چې دمره ډېر سیکورټي سره دوی بیا په دیوال راواوختل، حالانکه دیوال نه بهر سیکورټي تا و داود علیه السلام څنګه بیا راغلل. خو بنا بر هر تقدیر توجیه خلکو علماو مفسرینو دغه تور کړی چې نه دا انسانان راغلل او ورته یې چې داود علیه السلام دا یو ورته یې چې د ما یوه ګډه او د دغه سړي یو کم سل ګډي دی راته یې چې مړه په دا یوه ګډه څه کې مال یې راکړه چې سل پوره شي او په زور یې رانه اخلي. او زه ورته چې نه تا د یو کم سل مبارک دی ما سره د خپله وي. نو په دا طریقه باندې ای داود علیه السلام ما سره ظلم کی او دغه ظلم نه ما وساته. نو داود علیه السلام ورته وفرمایي چې نه تا هیڅ حق نه جوړېږي چې ته دا یوه ګډه دې واخلې. نو دا یو خبره هغه ټیم کې تېره شوې وه. نو د هغې مطلب چې ذکر کېږي. اس په هغه ټیم کې دخلو چې دوی داخل شل علی داود په داود علیه السلام باندې ففزع نو ویرېدل منهم د دوی نه. قالو وی دوی لا تخفت مه یریږه خصمانی یو دوه کسان یو بحث کوونکي بغا بعضنا علی بعض زیاتی کړی دی ځنې زمونږه علی بعض په ځنې نورو باندې. فاحکم نو فیصله وکړه بیننا بالحق زمونږ په منځ کې په حق باندې ولا تشطط او ته زیاتی ما کا وحدنا او لار او ښایي مونږ ته الی سواء الطریق نیغې لارې ته. ان هذا بشک دا اخي ورور زما دی له د ده دپاره 99 نعجه د ده دپاره یو کم سل ګډې دي ولی او زما دپاره نعجة واحده یوه ګډه ده. فقال نو یی دا د یو کم سلو ګډو والا اکفلنیها په کفالت راکه ماته دا یوه ګډه په پرورش راکه ماته دا یوه ګډه وعزنی او مالا عزت راکه چې سل پوره شي فی الخطاب په خبرو کې ما غالبه کا. قال او فرمایل داود علیہ السلام لقد خامخا په تحقیق سره ظلمکا ظلم کړی تا سره دغه سړی به سوال ناجت کا پاغه غختنی دی یوی ګډی د تا اعلان عاجی د خپلو ګډو سره و ان کثیرا او بشک ډیر من الخلطاء د شریکانو نا لا یبغي بعضهم على بعض خامخا ظلم کوي ځنې د دوی نه په ځنې نورو باندې. دا شراکت خشای نه دی اخله کوي کنه چې که شریک خشای وای نو الله به ځان سره پیدا کړی وای. نو الله پکې چې ګوره دا شرکا خپل منځ کې خشای نه دی. ټیک ځنې ټیم کې مجبوری وي شراکت خلک کی خو شراکت اکثر پکې ظلم او زیاتی کیږي. الا الذين مگر هغه کسان امنو چې ایمان راوړی او عاملو صالحات او نیک اعمال کړي وقلیل او ډیر لږ دي ما هغه هم چې دوی دي چې هغه مطلب چې ظلم نه کی وظن او
ګمان وکړو داود او داود علیہ السلام انما چې بشکا فتناه مونږه امتحان واغسته ده فاستغفر نو بخنه غوښته داود علیہ السلام ربه د خپل ربنا وخر او اغرزدو راکعن رکوع کون کوي وانابا او سجده کون کوي فغفرنا نو مونږه بخنه وکړه د تذالک د دې وان له او بشکا د داود علیہ السلام د پاره عندنا زمونږ سره لزلفا خامخا نزدېکت ته وحسن مآب او ډیر خزای د ورتګ دی. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې سورۃ سواد کې کومه سجده او دا سجده د شکر دو. لہذا امام شافعی سے په مذهب باندې څیر لسجدي هغه دواړي دغه ولم مني سورۃ حج والا او دا بیا یی چې دا شکر سجده خو امام اعظم سے مذهب چې کوم دی هغه دا دی چې سجدي د تلاوت په قران پاک کې څویر لستی خو د سورۃ حج چې کومه دویمه سجده وو هغه د مونږ په مذهب باندې نشته دی. نو مونږ حدیث ته د المستدرک جلد نمبر 2 صفحه نمبر 432 یو صحابي فرمایي چې ما خوب لیدو چې سورۃ سواد ملیکلو په قلم باندې چې کله دغه ځای لرا ورسېدم دغه سجدې ځای لا نو چې قلم هم سجده ولګاله او هغه دعوات هم سجده ولګاله. نو نبی علیہ السلام ته دا خوب بیانول. نبی علیہ السلام فرمایل چې مونږ ډیر حقدار یو د کلم نه چې مونږ هم سجده ولګو نو سجده یې ولګاله. عثمان غنی صاحب عمدغه آیات ویلو په مانځ کې او سجده یې لګاله دغه نه دا ثابت شو چې دا سجده چو داشته نورونو کلم چې سجده تلاوت وورو اسانه طریقې نو نیت خو ډیره آسان دی بس پښتو کې ویا چې سجده تلاوت کوم په 1000 وخت د قران پاک خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفی پلوري الله اکبر وی ګوله بغوته نه وی او ډایرکټ بلار سجدي لا یو سجده بو په دغه طریقې باندې بس اسانه نورې سجدي در باندې وختي نورې موکا سجده کوا اتحیات باندې کینا اول بار شریعت کې مونږه مسله وکړه چې قیام پکې مستحب ده چې ډېر سجدې باندې وختي نو سجده لګوا او پاتحیات کینا سجده لګوا پاتحیات کینا خو نیت بیا ډېر سجده وکړه. یا داود اے داود علیہ السلام انا جعلناک بشک مونږ ته ګرځولې خلیفتن خلیفہ فی الارض پس مکه کې زنه ټینګه وزنه سړې وې یاره دا مولایانو نه وټونه څه غواړي چرته کینی په جمعاتو کې په قرار کې نه داود علیہ السلام ګوره بادشاہ دنیا وزیران ور سره سلیمان علیہ السلام بادشاہ تیر شوی نو اسلامی حکومت را وستو د پاره یا په پارلیمنت کې د خیر خبرو د خریدو د پاره علماء تک ضروری دی علماء تک ضروری ہے اگر چې ځنه پکې بیا داسې مفاد پرس خلک رانه وځي چې خدا کنه شراب بند کیو کنه جواری بند کیو کنه هغه نو نفاذ شریعت چیغي خټولم وای خو لیکن هغه عملی کار چې بیا تی نشي چې دا په دباو د وجه نه راشي که څه خبرې چار څه وجه نو غرض دا چې کله علما په پارلیمنت کې د دوی اکثریت ډیر وي نو یو بیل پاسيږي یا هغه پاسيږي نو هغه بیا کله شریعت خلاف وي نو دا علما بیا دغه اتفاق وکړي. څو میاشتې مخکې په پنجاب کې د ښځو د حقوق په نامه یو بیل پاسېدو چې په هغې کې بالکل دا لیکل شوي وو چې د ښځې نه یې خوښه نو خاوند طلاق نشي ورکولی. دا اوس ګوره سراسري د شریعت د اصولو خلاف خبره وه. خو هغه بیل یې واپس واغستو. علما پرې راپورته شول چې دا په اسلام کې د طلاق حق چې دا خاوند سره ده هغه هر کله استعمالولی شي اگر چې استعمال یې ټیک نه دی هغه جایز شی نو کې الله ته ناخوښ دی. خو کله هم داسې نشي کېدی چې زنانه ته دغه اختیارات منتقل شي یا زنانه نه وي خوښه نو طلاق نشي ورکولی. فحکم نو فیصله کوا بین الناس د خلقو په منځ کې بالحق په حق باندې
ولا تتبع الهوى او تتابعداري مکوا د خواهشاتو اے داود علیہ السلام فیضلک نو گمراه بکتا عن سبیل الله د الله د لارې نه بت خطا شي یی داود علیہ السلام تا خو داود علیہ السلام نه خطا کیږي مؤمنان ته مراد دي نور خلق ته مراد دي اپختو کې یی کنا چې لوري تا ته هم نګوري ته واوره دا ځنه ټینګي خبري انبیاء ته مخامخ کیږي خو مقصد ته نه امت تا اورول ان الذين بشكها كسان يضلون چ خلق گمراه کوي عن سبيل الله د الله تعالی د لیارینا او گاڑی وڑی خبر ورته کی لهم شته د خلقو د پاره عذاب شدید سخت عذاب بما په سبب د هغه عمل نسو یوم الحساب چې دوی هره کړي وا هغه ورځ د حساب والا وما خلقنا السماء والارض او مونږ نه پیدا کړی اسمانونه او زمکي وما وهغه څه بینهما چې په مینده اسمانونو او زمکو کې دی باطله په ظلم نه پیدا کړی بلکې دا یو شیخ په فائدہ شتا ذالک دا ظن الذین ګمان د هغه کسانو د کفر کړي وي فویل للذین نو هلاکت د هغه کسانو د پاره کفرو چې کفر کړي دي من النار دورنا ام نجعل الذين يامنغ اوغرزو واغه کسان امن چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي کل مفسدین په شان د فساد کوونکو فل ارض پس مکه کې مؤمنان د فسادیانو غوندې نه شوګر ځالای مؤمنانو بیل درجه او فسادیانو بیل عذاب دی ام نجعل المتقین یامنغ اوغرزو متقیان کل فجار په شان د ګناګارانو کتاب دا کتاب دی انزلناه مونږه نازل کړی دا کتاب الیک تا ته اے نبی علیہ السلام مبارکون برکت والا دی لیدبروا د دې د پاره چې دوی سوچ او فکر وکي آیاته پایتونو د الله تعالی کې وليتذكر اولو الالباب او پکار دي چې نصیحت رینه واخلي خاوندان د عقلونو والا مبارک کتاب دی خدا سے نا چې پاس د پاغه خبره پتا کی خیر یا قرآن شریفو په تختی خیر او بالکل هغه خبره چې ګوتې نه وروړي بورام بیا چې هغه خبره یو شی بل شي کړه خوږی ګولې پکې او راخلې نه نو برکت والا کتاب دی بشک چې داسې برکت صرف پروت وي خو چې روزانه ته لګ لګ تلاوت کوي لګ لګ نو په دا باندې الله پاک انسان ته ډیر اجر او برکت ورکوي لګ لګ تلاوت کرو کو تی آیا دو آیات ہے پنځه آیات ہے نو اعلی برکتی کتاب دی او کنا پاس دی خو چې نه بس برکتی کتاب دی الله د کتاب په خاطر نو کتاب خو په کوم حالت کې خیر دی څومره خوري په وینا غزه جالونه هم نیولي نو دا الله د کتاب احترام وکړ دی احترام دا نه چې په هفته کې ورته یو ټوټه بدله احترام دا چې راغله دغه لپاره چې ما څوک وایي یا بس دا احترام ځکه چې په ورځ د قیامت باندې به دغه کتاب ګوره د خلکو په متعلق گواہی کی ښا د خلکو په خلاف باندې ډېر داسې خلک وایي چې دغه کتاب د وجې نه به دوزخ له لاړ شي القرآن حجت لک او علیک دا قرآن پاک یا د تا د پاره دلیل دی د تا د پاره محدثین چې د علام د فائدې لپاره راځي حجت لک تا د پاره تا پیدا کوي او علیک یا دا قرآن پاک په تا باندې دلیل دی دا علا چې دا ضرر د پر راځي تا باندې دلیل دی یعنی د تا ته په ضرر ورسیږي ووهبنا او موږ ورکړی ول داوود علیہ السلام ته سليمان علیہ السلام نعم العبد ډیر ښه بندو انه بشک دا سليمان علیہ السلام اواب رجوع کوونکی او الله تعالی ته څه مطلب یعنی الله تعالی ته واپسی خوخو هر څه چې کړل ګره ناس په تخت باندې وغه تخت په هوا روانو هو لیکن زړه به د الله په یاد کې مشغولو زړه به بالکل د الله په یاد کې مشغولو دا د مسلمان طریقه چې په سروس پینو کې پټ شیم زړه د الله د یاد نه مغه پیل کوو
ځکه چې حدیث مبارک دی ته مې یاد کا په خوشحاله کې زبر یاد کم په غم کې او کنا خوشحاله کې ورو نه روخه ګډیګو او په غم کې به چې یا الله مدد وکي یا الله داسې وکي ورکشه نو الله پکې د نبی علیہ السلام په زبان چې ته ما یاد کا په خوشحاله کې زبر په غم کې یاد کا خوش قسمت هغه انسان دی چې په خوشحالو په غمونو ټولو کې الله یاد دی سلیمان علیہ السلام الله تعالی دل ډیر زیات طاقت ورکړو مخکې ذکر وشو چې د سلیمان علیہ السلام 300 آزاد خزوي چې وینځ نه وي او اوسوي ګور وینځ وي ښا نو دا ټوټل 1000 زنانه جوړي دا د بی بیان 1000 او ابل زمونږ د نبی علیہ السلام متعلقم د علامه عینی شارح د بخاری هغه وضاحت وکړو چې د نبی علیہ السلام اویش بی بیان وي په دغه اویش بی بیانو کې څوارلس بی بیان داسې وي چې دا غوي نکام شوی او رسختیم شوی او دیارلس بی بیان داسې چې هغه صرف نکاح شوی رسختی نو شوی د پلار د کالنا نبی علیہ السلام کالت ها نو په دغه طریقې سره الہ العالمین ډیر لوی طاقت ور کړو تر دغه پیری چې دمخ کې دعا وخت واغه دعا چې یا الله مال داسې بادشاہی را کې چې ما نه پس د هیڅ عالم نه ورکړي داسې بادشاہی را کې نو الله داسې بادشاہی ورکړه چې ګور اول خو معجزه دا و چې په هوا کې بروان کله به هوا ته چوي چې تیز شه ضرب بیا رسال او کله به ډیر ضروری کار نو ورته بس خپل طبيعت باندې مقرر او په دغه تخت باندې به صرف دای نو ناس مفسرین لیکلي چې په دا باندې 1500 کرسي پرته دا ډېر غټ تخت او دام په کې لیکل شوی چې څومره ضرورت به کوم ځای کې د جهاد کوم ځای کې د یوشي هغه مخلوق په مطلب چې پراوخه جالو په دې تخت باندې او سره به سامان نم پکې کې خپل او اواته به چپورته شه د مرغانو په خبرو پویدو د میګي په خبره ذکر وشو سورته نمل کې چې مشر میګي خلکو طویل یا چاوي چې میګي وا چې نن اوسو اسنه چې سليمان عليه السلام هم چخړي کې نه لخر را روان دي نو سليمان عليه السلام 3 میله کې دا خبره واوریده ګوره پیغمبرانو د خو کو دا اوریدل څومره تیز دي اج سليمان عليه السلام ویرغه واغه میګي یا میګي راواغسلو اجورته تا ته دا پته نشته چې زه نبی یم زه خو ظلم نکم او تا خپل خلکو ته وی چې نن او زه خپل سوړو ته سليمان عليه السلام دا غل اخکرم چخړی نکی نو دغه میګي ورته ویل یا میګي دا چې هغه ته پکې مؤنث هغه کی او میګي مطلب دا چې هغه ته چې دا مطلب چې د مؤنث هغه نکی اجه په جواب کې ورته ویل چې سليمان عليه السلام ما مخ کې یو بل ټکی مر سره کړی چې وهم لا يشعرون پته به مرتنی مونږ چخړی کې په زورم نه چخړی کوو پته بدرتنی و بم چخړو نه دمر لوی شان الله پاک ور کړو بیا بیت المقدس چې د تعمیر کړو داغې نه علاوه نور ډیر الله پاک ډیر څه ور کړو مفسرین لیکلي چې زر اسونه ورته ملاو د داوود علیه السلام نه 1000 جنگی اسونه کدو دا کې څوک وی چې داوود علیه السلام خو نبی او نبی خو په میراث کې مال نه پری نو داوود علیه السلام څنګه سليمان علیه السلام ته 1000 کچر پرې خپل وسونه نو جواب دای چې دا 1000 اسونه او کچره دای په میراث کې ورته نو پریخي بلکې دا دغه ملک امانت او چې دته وی چې دا تا ته ما وسپاره نو پریزو کې اوریزوا چې سليمان عليه السلام اسونه حکم جاری کوش دا اسن لګ منډه کوچ اس وی ګور چرا تکړه دی نه تکړه اس لګا نظاره ګور نو دا اسونه چکلا پریخول نو ډیره خمنډه یواله نو دا ویراغه په دې اسونو په دې چټونو باندې او په دې پندو باندې اسونو ته لاس وهلو
نو کتابو دا لیکلي چې اس لکله په دې څټو په دغه لاس وی نو یو خو داسې شفقت هغه بل دا چې اس ډېر مطلب چې داسې لږه سړی شاباسای لیکي نو په دغه طریقې سره دا هغه کړو. نو ځینې مفسرینو دلته دام لیکلي چې یاره سلیمان علیه السلام نه مازدیګر لمونځ قضا شو، خو دا خبره صحیح مفسرینو لیکلي چې نه، سلیمان علیه السلام نه چېرته مازدیګر لمونځ نه دی قضا، ځکه چې لمونځ قضا کېدل ګناه کبیره او د پیغمبرانو نه ګناه کبیره نه کېږي. ورنه په غزوه خندق کې نبی علیه السلام نه 4 لمونځونه قضا وو، خو جنگ دومره سخت و چې ادا کېدلو گنجایش نه و، نو هغه عذر و. په داسې عذر کې اوس هم مطلب چې مونځ ته نشئ کړی، مونځ د کولو په ځای باندې مجاهدینو ته کتل او د ځان څوکې کول او کافر ویشتل دا پکار دی. ها و اس باغ ټیم کې اوریدا چې پیش کړی شو علیه په دې سلیمان علیه السلام باندې بالعشی صافنات الجیاد بیگئی ټیم کې الصافنات اغا اسنا الجیاد کرا کرا تکڑا تکڑا اسنا. فقال بسوی فرمائل انی بشکز احببت منکوما حب الخیر محبت دا اسن سرا عن ذکر ربی دا ذکر دا رب پلنا دتا عن چه دا پا مانا دا لام سرا زمین کوما دغی اسنو سرا دا اللہ دا ذکر دا وجنا چه دا دا جہاد دا پارا یو آلو عن ذکر ربی چوئے مانا بیا اختی بیا بلا مانا جوڑی گی چه زد اسنو سرا مین کوم دا اللہ دا ذکر نا هم دیرا نا دا بیا مانا خرابی دلتا بدا عن مانا پا لا سرا ہوگا عن ذکر ربی یعنی لی ذکر ربی ز محبت کوم د اسونو سرا د ذکر د رب د وجنا ذکر دا د جهاد د پارا الو کزور سره مینا کم یا الله د تا د پارا ذکر جهادونه په دا باندې کیږي حتا تر دې پوری توارت بالحجاب چې پناشول اسنا بالحجاب په هغه ګردونو کې داسې منډه ورکاله نو ګردونه نظام سي جوړ ردوها را واپس کئی دا اسنا علیہ پا ما باندی فتوفقن شروشو مسحن پا مسکولو باندی بسوقی پا پندو سرا والآناقی او پا چٹو سرا دغزہ کی زنی مفسرینو دا ویلی دی فتوفقن شروشو مسحن پا تورا باندی بسوقی چا پندے ورلا کٹ کڑے والآناقی او چٹونے ورلا کٹ کڑلا چلا چمانا مزدگار من چلا کازا کو زه تاسو په مینا کې نه وتم ویل مازدیګر منځ رانه قضا شو، خو صحیح ترجمه یې دا و چې توارت پټه شوه بالحجاب په پردو کې، یعنی اسونه پټ شول په پردو کې. دلته توارت کې هي ضمیر چېرته راځي کوي شمس ته چې پټه شوه میرسترګه بالحجاب یعنی غروب یې وشو، حالانکه مخکې د شمس ذکر نشته. وګورو قانون دا چې ضمیر به ارته مخکې راځي کوي چې مخکې ذکر وي دیوشی کنی بیاد چه راتی ازمار قبل ذکر راتی نو توارت بالحجاب بدا مانا پا ولقد و خامخا پا تحقیق سرا فتننا منگا امتحان غستے ہو سلیمان علیہ السلام و القینا او منگا اچولے ہو علا کرسی ہی ددپ کرسے بانے جسدن یو بدن ثم اناب بیائی رجوع کڑا منگ طرف تا. علامہ غلام رسول سیدی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چې الله فرمایي چې ما د سلیمان اسلام نه امتحان واغسته، چې دغه امتحان ذکر په غونډ قرآن پاک کې نشته چې دا څه امتحان او نه په صحیح حدیثو کې دغه ذکر شته چې دا امتحان څه شی نو چې نه په قرآن کې ذکر شته او نه په حدیثو کې نو ما تعالی څه په کار دي ځان نه کیږي بس خو امتحان تی واغستو او امتحان کې به کامیابی ثم انا بیا رجوع کړه. قال او فرمائے سلیمان علیہ السلام رب اے رب ازما اخبر لی بخنو کماتا وحب لی اورا کماتا ملکندہ سے بادشاہی لا ينبغی چھ مناسب نوی لی احد یو کستا من بعد رستو زمانا انکا بشکت انت الوهاب امتا ورکون کے دشینوی کاغا بادشاہی دو کمالو ندی او کا اولاد دی دہر یوشی تو ورکون کے فسخرنا نمونگا تابدار اکڑا لہو دد پارا الریح ہوا
تجری چې روانه بو دا هوا بامره په حکم د سليمان عليه السلام سره رخاء نرم بتلا حيث اصاب چرته بچ خو خشوا د سليمان عليه السلام نو اوله کې اسونه خو چې اسونه کله خبره خطا شو او هغه خبره چې یو زایله ذره سیدل پکارو نه الله تعالی ته فرمایي چې یا الله مونږ له یو خبرت شي راکی نو بیا الله تعالی ورته چې په آس باندې ما ګرځيګا بس په دې هوا پر یو تخ برابر کړه پدا ګرځي نو هوا یو بیا برابر کړه انګريزان به یې او کافر ساينسدانان به یې چې وګوره کنه چې موږ په هوا کې جازونه جوړ کړل تب اوس جاز جوړ کړي او سليمان عليه السلام په خوا باندې په هوا ګرځېدو بغیر د پارونه او بغیر د ډیزل او د پټرولو نه او بغیر د بجلی د سیستم نه دار څه د الله په قدرت باندې کیږي خاص چټي لګي دا کافرانو دا سه جاز چې نه سټرینګو او نه ډرایورو بس سليمان السلام بچرته خو خشو بسېلې برور روان دنیا خلق ور سره ناستو کوم دور دی زرګونه کاله مخکې اته د جاز به 200 کاله شي یا 900 یا 100 کاله ها والشیاطین او شیطانان چو کل بنا و غواسن او شیطانان او پیریان د پار تابعو هر قسم تعمیر جوړون کی و غواسن او غوپه وهن کی ورته وی تکړه شو غوپه وو دریاب تبي غوپا واله او لاندې وی دا قیمتي ملغلره او دارا وخت چې دا په ډیرو ډیرو باندې سره او سپین زارو قیمتي ملغلره چې سره چا سره وینا په دې سمندرونو کې ډیر شي نه دي خصوصا په دې تروش دریاب کې چې مفسرین لیکلي چې په دا کې دا ملغلره او دا قیمتي کانی او مطلب چې دا شي نه موجود په دې تروش دریاب کې خواږه کې نه واخرین او نور پیریانو مقرنینا چې تړلې شي او فل اسفاد په زنجیرونو کې دغه ته بادشاہي پیریان تړلی ولکه انسان سي تړلې شي ته څه تړه ډېر په سختو باندې به تړي او د داسې بادشاہي چې پیریان تړلی ولکه پیرای خو بالکل داسې جسم لطیف لري کتابونه لیکي چې پیریانو داسې جسم دی لکه د هوا وړو کې سوري باندې پیرای ننوتایم شي او راوتایم شي دمر لوی طاقت الله ورکړ او دا هغه باوجود را پړی پیاړه زنجیرونه تاسو خو خوځیږو دغه ته د انبیای کرامو طاقت خدا سي نه چې خپل اور سره دا یې چې الله ورکړ دا خوارت کې هر مؤمن مسلمان نه دا ویل پکار دي کاغه معجزه او کا کرامت ته ک بزرګي دو اول مونږ دا چې دا الله ورکړي خو چې الله یې چاله ورکړي نو بیا یې معنا په دا دنیا یو سړی سره یو 2000 روپۍ څوک دا یې چې دا د الله روپۍ یې چې دا د ارشد روپۍ او چې حقیقت کې وګوري هم دغه پیسې ارشد لا الله تعالی ول ورکړي غرض دا چې کوم چاته د کراماتو یا د معجزاتو نسبت شي یا د هغه د لاس نه ثابت شي نو ډایرکټ داسې نشوي چې دا الله داسې وکړ الله خو ورکړی دا طاقت دا خو د الله قدرت باندې دی خو الله دل ورکړي دی د په لاس باندې ثابت شي او سرګند شي نو دا ټولې خبرې رونو چې بالکل د تمام دنیا او د آخرت او د هر څه پروګرام منتظم چي حقیقی مانو سره د الله تعالی دی هاذا عطاؤنا دا ورکړه زمونږ دا فمنن او امسک بغیر حساب فمنن احسان یا دوا او امسک یا میا دوا بغیر حساب به حسابا ٹھیک شو خان وان له او بشکا د دې سليمان عليه السلام د پاره عندنا زمون سره الله زلفا خامخا نزدېکت ته او حسن مآب او ډېر خزید ورتګ دی
نو دا مخکې آیات ترجمه ته لګوي ګورسو هاذا عطاؤنا دا زمونږ ورکړه دا فمنن او امسک بغیر حساب احسان کوا ته او امسک یا احسان مکوا د خلق سره بغیر حساب به حسابا وان له عندنا لزلفا وحسن مآب بشکا د دې سليمان عليه السلام د پاره زمونږ سره خامخا نزدېکت او خزه د ورتګ دی وذکر او ذکر کا عبدنا بنده زمونږه ایوب علیہ السلام اذ نادا کله چې आवाज وکړو ایوب علیہ السلام ربه خپل رب ته انی بشکا ماتا مسنی الشیطانو رسیدلې دی شیطان بنصب په تکلیف سره وعذاب او په عذاب سره ایوب علیہ السلام ډیر یو لوی شخصیت هر یو نبی ډیر لوی شخصیت وتلس کال بیماری ګوره تیر کړه ځنې اسرائیلیاتو کې راځي رونو اسرائیلیات یې بنی اسرائیلو د ځان نه دروغجنې کیسې جوړې کړې دغه ته اسرائیلیات دي ځنې اسرائیلیاتو کې راځي چې د ایوب علی السلام په بدن کې چینجی وشو خدا 100% غلطه خبره ځکه چې تاسو وکتل د موسی علی السلام باندې کوم تهمت لګېدل او بیا په غتیګه باندې لته وخت کې وغتیږي منډه کړل نو بنی اسرائیل ولیدو او هغه ایپ پکې نو د خلکو د ذهنونو هغه خبره ختم شوه الله تعالی په نبی کې داسې عیب نه پیدا کوي چې خلک ته نفرت وکړي بلکې الله نبی له داسې څویر کوي چې خلک ورپور راغونډ شي خلک ورپورې ګوتې تودې کړي خلک ته فایده واخلي یا د چیچک بیماری وا یا بل بیماری خو چیچک بیماری خلق خو دا بیماری چې دا په داوود علیه السلام باندې راغله اتلس کال بیماری وا بیبي ورته وی چې دا الله نه سوال وکا چې الله پاک صحت دې کې ته وګوره نبی اچیر الله پاک نو سوال کړي خو شرمېږم دي ځکه چې او یا کال روغ رمټوم نو کله وتلس کال بیمار شوم نو خیر دی چې روغ رمټوم څه خبره نه و او چې دا وتلس کال بیمار شوم الله نه به سوال الته کم چې کله ما بیماری زیاته شي د روغ صورت نه بیا به سوال کوم خو بیا یې مخیره کې سوال وکړو سوال داسې وکړو چې یو دوه کسانو ټولو خلکو دی پرېښو ځکه چې وتلس کاله بیماری صرف یوه بیبي وه رحمت بیبي چې څوک یې چې دا د یوسف علیه السلام لور وه او یا د یوسف علیه السلام نواسۍ وه دا رحمت بیبي یو دا وه او د ایوب علیه السلام دوه وروڼه چې دغه یې خدمت ته بنډې والې وي اخره پرې خو نورو ټولو خلکو دی مطلب چې پرېښو حاضرینو چې کله دغه دواړو وروڼو چې سبعي ویږي سبعي به خدمت نه ولراغله ویږي به تتلل خپل منځ کې سره وی چې یاره دا ایوب علیه السلام دا ټیکم یو لویه ګناه ته شوی و چې الله نیولی و الله ته خپه دی یو لویه ګناه باندې الله نیولی دی دا ځکه جوړېږي نه په دغه ټیم کې چې ایوب علیه السلام الله ته وژړل چې یا الله خلق را باندې اوس دا تهمتونه لګي حالانکه دا تا طرف نه یو قسم له امتحان دی او یا الله ته مال صحت راکړي نو په دغه موکو کې د د بیبي چې ودا سه کار کړی و چې بهر وته د کالنه حالانکه نو وتلې چېرې د خو علاجونه سي پورا نه کی راشه ته ولا یو حکیم لاړش په لیاره کې یو سړی ناسته تابوت مخې ته یې خې سه باکس غونډي او یاره زه حکیم یم دا زنانه ول راغله رحمت بیبي ورته یې چې ما خاوند بیمار دی داسې بیماریو که دوايي راکړه اجهان دا دوايي واخله اجه 2 روپے شوي اچھا کله چې تا خاوند جوړ شي خالي دم روي یا چې غپلان کی حکیم ټیکړو بدل ما پیسې ایله شیطان چې کله بیبي راغله چرته تلوي
زه خو تللی یم تا دوایي مې له راوړه 100 روپو راوړه چې وی چې کله چې ټیک شي خالي دم را وایي چې دغه سړي زه ټیک کړم او هو چې دا خو شیطان او چې ما په ذات طرف قسم چې زه ټیک شم زه به تا سل کوړی وم دا ته څرنګه تللی دی چې کله الله پاک صحت ورکړو صحت یې څرنګه ورکړو وتلس کال بعد هغه واقع څه مخکې بیان شوی و چې شیطان الله تعالی شیطان ته وی چې شیطانا ما داسې بندگان دي ایوب علیہ السلام ته ګور شپه او ورځ عبادتونه کوي شیطان ورته وی چې الله اتا عبادت په خود کی دمره مال او دولت او اولاد د ورکړی چې تو به وباسه او دا خو چار چاله ورکیم ته عبادت پکې تیرا بچی او دمړکا نو بیا به وګورو نو د ایوب علیہ السلام او زامن او لورانه طریقه داوا چې خپل مشر رور کرا به ماړه خوړه چې راځه مشول نو شیطان په چت راو ورزال سویر لسواړه کسان شهیدان شو دای په منځوي دیار دی شیطان ولوي راغی چې توسم یا منځونه کې وګوره جنازي پورته کا سویر لس جنازي دي او زامن او لورانی اجکل چې مونږ په طبيعت ختم کو چې وی چې انا لله و انا الیه راجعون یا الله تام مال تارن واغست بیا چې بیغم په نپلو درې داسې شان اجل الله تعالی ورته فرمایي چې وګوره کنه شیطانا اجنو مال ته ډیر ور کړي اجمنډه خمال باندې می ته مسلط کړ دای ویرغه غون مال له ور ور ساروی موسور زکه په خوا باندې خو معلوم ده قاو ګډه وځي ساروی موسولو غلې موسوي ورڅ ولا راغی چې ته په منځوي لاړې ورڅ ختم شول چې مونږ خپ په اطمینان باندې خپل روټین مطابق وکړو وی چې الله تعالی او تا واغست بیا الله تعالی ورته وی چې وګوره کنه اجنو تاروخ صورت وکړه نو په صورت باندې دا بیماری ولګیدا وتلس کالا غي باوجود د ذکر او فکر کې دی مشغول نو شیطان چې کله نامراد شو نو الله تبارک وتعالى ایوب علیہ السلام ته د روح صورت اراده ولرله او ته فرمایي چې لاړ شه داسې لګ مخ کې تیر شه او په خا باندې زمکه وغه تا ته به ګرم چینه راوځي دوبو پاغه باندې ولم بیګا او بیا مخ کې بیرته بل چینه راوځي یخه هغه وڅخه چې ډیر ښه چې روان شو چې ډیر زیات به سورم خو بس روان شو چې ګوري رحمت بیبي ګرځي کاله کې ایوب علیہ السلام نشتا بهر راوته پسې اوس ایوب علیہ السلام ټیک شوی مکمل ټیک شوی اچھا الله در باندې رحم وکي ته څوکي زما د خاون غوندې ښکاری د ما خاون چرته لاړو ایوب اچھا هغه خو زیم کنه ها ته اچھا زیم کنه نو د الله تبارک وتعالى ډیر شکرونه ادا کړ او الله پاک چې کومه وتلس کاله بیماری پر راوستلې و هغه بالکل بس په دغه دوه چینو سره ترنا ختم کړه الہ العالمین مونږ تمام بیماران له شفای کامله عاجله او نصیب کی اور کو اوها برجل کا پخپل پخ باندې زمکا هاذا دا مختصر اغزید غسل دی بارد یخت و شراب او څخاک دی یا دا معنی او کچھ بس یو چینه وتا یخ چینه ویم څخلتی او وملم بد ووهبنا مونږ ورکو له دتا اهله او د کور خلقو ته مثلهم پشان د دوی معهم د دوی سره الله پاک څویر لزامن او څویر لسلورانه ورکړي 14 او بچي اوس 14 وخلا 28 بچي او الله پاک د سرو زرو د ملخانو باران پیوارل مالی حالات په دا باندې خش نو صبر ډېر خپل شي خو یاره موږ چې صبر تر را خبرې کو نو وختم مخکلی او ګیره مخکلی او په کاله کې ډېر بد حال تیر شوی او بیا په شلم اورځي چې بس خدای پاک مالو خدای پاک واغسته نو اوس کاونه امتحان هغه صبر مکتیر شو اوله کې چې څنګه تکلیف د تورسېدو بس صبر ډېر د عقل نه کار واخلو و ذکر او نصیحت لاول الالباب د خاوندانو د عقلونو د پاره
چې انبیاء لکه ما درجه ورکړي نو تکلیفات مو هم پې راوستلي دي. ګورې نه مړه کوم قسم تکلیفونه تاسو څو ګورو دغه ته. وخذ او ونسا بيدک په خپل لاس باندې دوه سن یو جاروګی فضرب نو هغه به په دې جاروګی باندې د خپل بیبي ولا تهنس او تب په قسم کې نه پاتې کېږي حانس کېږي بنا قسم خو کړه چې سر کوړې بوا. الله تعالی ورته فرمایي چې ګوره ډېر زیات خدمتونه یې تا وکړه او دا جزا دغه پر وتلې چې تعالی دوی پیدا کی نو خیر دې سر کوړې ما هغه چاسي بوډېرو او ته په سر کوړو مړه کی بس جاروګی راوخلا سل ډکی پکې وش مارا سل خلی او بس باغه جاروګی باندې قرار وای. دغه طویل شي حیله. حیله معنی چل. نو لګه حیله او چل دا کومه چې په د مړی پسې کوم سخات شي دام یو حیله چې سړی وصیت نوي کړي او انسان کمزور دی کې د شي ډېر منځونه او روزي تی پاتې یا مونږ کړي او 10 کې فرق وای هغه تی نوي شوی نو دام یو حیله دو دا غي منځونو د ساکتې دو لپاره چې کتابو کې ذکر شته او چې تو کې چې کتاب کې ذکر نشته نو غوی له خبر چې کوم قسم چشمه راوړو خوردبین والا چشمه ولا راوړو فرمایش ته دوی او کې خیر دی ولا را بیوړو مو ټول خبرې ویني چې دغه لرا شي بس یې جنا نشته دا خبره خو چې سره شته نه دا د سخات خبره او بیا ډرامې کې چیرې دا مولیان دی او دا پیسې خواري دی دا د بیخو باسه تا 500 سلګون ته زنه ناس ونه ما طالبان ناس دي خو مړی ته پیدا راسیږي ظالما مړی ته پیدا راسیږي او کله کله خو بیا دام وي چې د اسخات روپې ټوله چې دیلی راوړو سخاطر تمکو دیلی راوړو نو چې تعالی وروړي بیا جایز دي او چې په ادیره کې غریبان خل ناروا دي عجیبه غوندې منطق خو یې ډېر عجیبه غوندې خبرې دي کینو که هریان پاتې چې خدای پاکه په دې مسلمانانو کې دا خلک څه اختلاف جوړي چې تعالی وروړي نو ټیک وي او چې غریبان دا طالب علمان اخر نه شي ناروا دي یو ټیم کې ویریو چې د سخات روپې دی راوړو نو غرض دا چې که غریبي وای چې یا اوروي به خټولم او کنا وسی وي نو خبره اتیا یا سلسله روپې په طالب علمانو په غریبانو مسکینانو تقسیم شي دا رونو ارجنٹ خیریات دی دا د قبر نه وي تک نه بس د 6 منټه مخکې خیریات دی ډیر ارجنٹ خیریات دی هغه دا ورش په خیریات بیا وروسته خبره خدا ډیر ارجنٹ خیریات دی او صحیح حدیثو کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چې صدقه چې دا د الله په غوسه یې خوي الله چار چورته ارتکینه کیم کنه صدقه ورکې نو الله پاک هغه غوسه یې خيږي ان الصدقه لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميته السوء مشکات شریف حدیث دی بد مرګونم د فقہی او د الله غوسه می خوي څه شي صدقه خا ولا تهنس او تبهانس نو ان بشکم وجدنا بیا متود صابن صبر کون کئ نعم العبد ډیر خ بندو انه بشک د ایوب علی السلام اواب رجوع کون کئ الله تا واذکر او ذکر کا عبدنا بنده زمونږ ابراهیم علی السلام ور اوروته یو ګرځالو صرف پدا باندې چې الله نه منکر شه و اسحاق علی السلام و یعقوب علی السلام اول الايدي چې خاوندان د لاسونو یعنی طاقت والو والابصار او دلیدل والو ان بشک مونږه اخلص نام خالص کړیو مونږه دوی بخالصه ذکر الدار په خالص والد ذکر د دار سرا و انهم او بشک دا انبیاء کرامین دنا زمون سرا لمن المصطفین الاخيار خامخا د غورکړې شو نو الاخيار او بهترو واذکر او یاد کا اسماعیل علیہ السلام چې د الله په نوم خپل ځان الله ته پیش کړو ولیسع او یسع علیہ السلام وذلکفل او ذلکفل علیہ السلام وکل او طول من الاخيار د بهتره او غورکړې شویونو هاذا ذکر د نصیحت دی و ان للمتقین لحسن مآب او بشک د متقینانو لپاره خزای د ورتګ دی هغه خزای کوم دی جنات عدن جنت ته دامي شو سي دو لپاره مفتحتن کلو کړي شوی بوی لهم الابواب د دوی لپاره دروازې متکئین تکیاګان بي وهلی وی فيها په دې جنتونو کې يدعون دوی با غواړي فيها په دې جنتونو کې بفاکهتن کثیرتن ډېر ډېر میوه وشراب او څخاکونه او شرابونه
وعندهم او د دوی سره به داسې زنانوي او داسې حوري وي قاصرات الطرف چې نظرونه به بندوي د خپل خاوند نه بغیر به څوک نه وی لیدلی اطراب او امزول زنانه بوي 3 کاله عمر په جنت کې دار سړي کڅوک مشر دی رارستو بشي او کڅوک کشر دی مخ کې بشي 3 کاله عمر هاذا دا ما هغه دی تو عدونه چې تاسو سره وعده کولې شي لیوم الحساب هغه ورځ د حساب تا ان هذا بشکدا لرزقنا خامخ زمونږ رزق دی په دې جنت کې ماله نشته د جنت رزق د پاره من نفاد څخه ختمېدل نه ختمېږي را هاذا دا وانه بشکل الطاغین د سرکش خلقو د پاره لشر مآب خامخا اغا شر والا دی زید ورتګ شر دی پکې خیر پکې نشتا جهنم اغا جهنم دی یسلونها دوی په داخلي کې هغه تا فبئس المهاد ډیر بد بشتر هاذا دا فليذوقوه توبو الشی چې وڅکای تاسو هو دا چې دا څه شی حمیم ګرمي وبدي وغساق او د دوزخیانو ویني او زوی د دوزخ په دغه ویخ کې ټولي ویني زوی ځکه دوزخی به سیزي او راتیږي او راولي کیږي او الله به بیا جوړي بیا به راولي کیږي او راتیږي اور ته بچو سوخره دا الہ العالمین دغه عذابونه موږ ساتي واخر من شکله ازواج او نور د په مثل قسمه عذابونه دي هاذا فوج دا لخر د مقتحمون داخلي دن کې معکم د تاسو سره لا مرحبا نو مرحبا بهم د دوی د پارا خوشاله پر چکراتی څورته اهلا وسهلا مرحبا دوزخ له چور نوزي ورته بچ مرحبا نشته برابر بشو ځکه چې مرحبا خو هغه التویل کیږي چې چاله طعام ور کړی چاله عزت ور کې څوک خوشالو زایل راشي د مسافرین کال راشي نو بیا ورته مرحبا ویل کیږي اهلا وسهلا مرحبا نو دته دوزخ ل روان دي انهم بشک دوی سوال النار داخلي کی به ورتا قالو دوی بویل بل انتم لا مرحبا بكم بلکې ندوی مرحبا د تاسو د پاره انتم تاسو قدمتموه تاسو مخکې لګلیو لنا زموږ د پاره دغه اعمال فبئس القرار نو ډیر بد زید ورتک دی او د قرار دی قالو ای بدوی دا کشران به ای ربنا ای رب زمونږه من قدم لنا هذا چا مخکې لګل زموږ د پاره دغه دوزخ فزید هونو زیاد کې اغا مشر لرا عذاب دوفن دو چندا فی النار پور کې دلته اوس د کشرانو د مشرانو خبره شو ځنې کافر داسي لګا اوس په هندوانو کې یا په سیکانو کې چې کشر مسلمان شي نو ویژني ورته چې شابه مو په سیرا درما په دا کافرو کې داسې خبره شته چې څوک مسلمان شي نو دوی ډیره سختی پکې نو الله پاکي چې هغه کشران چې د مشرانو تابعداري کړي د پکو پر کې نو پورز د قیامت باندې بو دا کشرانو چې یا الله دغه ځای له دا موږ لپاره چا ټاکلو اجدا چې تاسو دغه مشرانو تابعداري کړ دا دوی چې ها یا الله عذاب ورکې دو چنده اچھا ټولو لپاره دو چنده وقالو دوی به مالنا نشته زموږ لپاره لا نرا چې موږ نوې نور جالن دوزخیان بوي یره هغه مؤمنان چیرته دي دوزخ کې وي ا مؤمنان چیرته دي كنا ومونگا نعدهم چې مونږ بشمارل دا مؤمنان من الاشرار د شر پسندونه موږ به چې مؤمن چې چیرته دی دا شر پسند دی اچرته لاړل ناغه ورته الله پاک ورته اتخذناهم الله پاک مخ ورته اتخذناهم آیا مونږ نیولی دوی سخریا پټو کو باندې امزاغت عنهم الابصار یا کګی شوی دي د دوی نه الابصار اغ نظرنا ان ذالک بشکدا قیامت چدی او دوزخ چدی لحق خامخ حق دی تخاصم اهل النار جګړه کې بکای خپل منځ کې هغه دوزخیان کشران او مشران ولورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم انما انا بشک زچ منذر يرون کې موما من الہ او نشته یو معبود برحق الا الله مگر یو الله تعالی دی الواحد القهار چاغه یو دی او هغه قهر را وستون کې دی نو پختنی بکی چې مؤمنان څه شول ورته به چې هغه دلته چرته هغه به تاسو ټوکی ور پیری کړی هغه جنتونو کې پرون ذکر وشو چې یو کافر بوي چې کافر نه یو مؤمن بوي چې یا الله ما یو ملګری او خو کافر خو تعلق مور سره ځایي
دا به چېرته وي چې فرشتې به ورته وایي چې راشه که نه ورو ګوره نو چې ورو ګوري چې د دوزخ په منځ کې به یې وي فرآه فی سواء الجحیم سبعی ترجمه کې تیر شو د دوزخ په منځ کې به هغه کافر وویني نو دا څومره تیز نظر شو دا اوم اسمان د پاسه نه اوم ځمکې ته لاندې دا نظر به ګوره دغه جنتي لګېږي او لاندې به وي دا دمره د الله پاک لوی شان دی رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکو دی وما او د هغې څه بینهما چې په منځ د اسمانونو ځمکو کې دی العزیز چې ډېر غالب دی الغفار او بخونکی دی قل ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم هو دا قرآن پاک چې دی نبأ عظیم لوی خبر دی انتم تاسو عنه د دې نه موردون مخ اړونکي ما کان ندی لی زما د پاره من علم څه علم بالملأ الاعلى پاغه اوچتو پرشتو باندې اس باغ ټیم کې یختصمون چې دوی خپل منځ کې بحث کوي ترمذی شریف حدیث ته 3233 نمبر نبی علیہ السلام فرمایي چې ما الله تعالی په خوب کې ولید او د قدرت لاس راوړو د ما دغه اوګو په منځ کې کېو نو ما د هغې یخوالی په سینه کې محسوس کو اسمانو او په ځمکو کې چې څه دا ټول علمونه مال الله را نصیب کړ دا ترمذی شریف حدیث دی 3233 نمبر حدیث او دا بل حدیث د ترمذی شریف ته 3234 چې نبی علیہ السلام فرمایي چې مشرق او په مغرب کې چې څومره علمونه او دا الله مال راکړي نو دغه کې چې بیا الله تعالی ته پښتنه وکړه چې هغه پاس ملأ الاعلى په څه شي کې باس کی ملأ الاعلى دا هغه اوچته فرشتي دي چې الله تعالی د آدم علیہ السلام د جوړېدو په ټیم کې دوی سره مشوره کړې واغوی ورته چې ما یې جوړاوه فسادونه به کې شر به خورئ موږ د تا عبادت کو کنه انسان څه پیدا کړي دغه فرشتي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې آو ما ته پته و چې هغه ملأ الاعلى فرشتي په څه شي کې سره باس کی څه شي کې باس کی چې په دا کې سره باس کی چې دا ګناهونه په څه شي ختميږي نو فرشتي یې چې څوک جمعات ته ډېر قدمونه اخلي په دا باندې ګناه ختميږي جمعات له عبادت ته پرچیو قدمونه واخلي په دا باندې ختميږي او ځنې فرشتي په کې مطلب چې نور خبریم کی خو غرض دا چې نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې په ملأ الاعلى په دغه باندې ځه کوي ټیم شوی دا مختصر کوی دا یا آدم علیہ السلام کیسه څو واره ویل شوی ایوحا الی وحی نشکول ماتا الا مگر انما بشک ز انا زچم نذیر مبین يرون کم خارا اس باغ ټیم کې قال ربک چې او فرمایل رب دستا دا دوزخ له خلق درمی چلا غټه وجه دا او شیطان دی او شیطان هغه څوک دی چې د آدم علیہ السلام دشمن للملائکه فرشتو ته انی بشک ز خالق پیدا کون کم بشر دی او بشر من توین د خټینا فاذا سویتو کله چې ز برابر کم هاغه ونفخت بکایو کم فيه باغی کی من روحی د روح بلنا فقعون شیطان له دغه آدم علیہ السلام ته ساجدین سجده کون کی فسجد الملائکه سجده وکړه فرشتو كلهم ټولو اجمعون ټولو وکړه یو ځای وکړه ایوا فرشتام ته پاتې نشو نو فرشتي خدام رضی چې سره تعداد پته نشته ټولو وکړه ایوام نو پاتې دا څومره لوی عزت ته چې الله انسان له وکړو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه استکبر تکبر وکړو وکانا او شو د من الکافرین د کافرانو نام قال او فرمایل الله تعالی یا ابلیس اے ابلیسا ما منا کتشی من کړه ان تسجدا چې تا سجده کړې وای لما هغه شخصیت تا خلق تو چې ما پیدا کړو بی یدیا پخپل لاسونو استکبرتا آیتا تکبر وکړو ام کنت یاویت من العالین د متکبرین نام قال او ابلیس انا خیر منه ز بهتر يم ددنا خلقتني من نار زد پیدا کړم د ورنا اور لچ څومره لرګي وره چې امر پاس خيږي لمبي وهي وخلقته من طين او پیدا د آدم علی السلام د خټینا او خټه چې څومره میټکې نو امر لاندې زور کې عاجزي وپکې قال او فرمایل الله تعالی فخرج وزا من هددي ما د دربارنا فإنك بشکت رجیم رټلې شوی وإن عليك وبشک پتا باندې بلانت لعنت زماوي الى يوم الدين تر ورځ د قیامت پورې قال او الشیطان ربي اے رب زما فانذرني نو مال مهلت راکا ما مړکوا الى يوم يبعثون تر هغه ورځې پورې چې خلق پکې راپورته کولای شي
قال او فرمایل الله تعالی فانک بشکت من المنذرین د مهلت ورکړې شو نه اولنې شپېلې د اسرافیل علیه السلام سره به شیطان مړ کی اولنې شپېلې سره هغه پیر ورته هغه ورکړې شو الی یوم الوقت المعلوم هغه ورځ ته چې هغه وخت معلوم نه قال او الشیطان فبعزتک نمادتا په عزت باندې قسم وی لا اغوینهم اجمعین چې خامخا زب گمراه کم ټول خلق د تا بندگان دا به ټول گمراه کام الا مگر عبادک منهم المخلصین بندگان د تا چې هغه خالص بندگان دی پاغوی د ما ګوټه نه چلیږي خالص بندگان نشم گمراه کړي حاصل شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب نا اوریز را نقلی اچھا شیخ نور عبادت ما کا اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سپینا اوریز وای سے تور اوریز ته جوړه شو ورکه شو ورته چې شیخ په دغه طریقه باندې ما او یا بزرگان تر باستلی او ته په خپل علم باندې را نه بچ چې نه په علم باندې نه د الله په فضل در نه بچ نو ګوره دا داسې په داسې خلکو بیا ګوره ګوټه نه چلی دا الله په فضل در نه بچ شم علم څه شی قال اول الله تعالی فالحق والحق اقول بس حق خبر دادا والحق او حق چې اقول زیم لا املأن چخامخ پتاکید سره زبردکم جهنم جهنم من کا دتانا وممن او د اغه خلقنا تبعا چې د تا تابعداري کړي دو منهم د دوینا اجمعین د ټولنا قل تو فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم ما اسالکم ز سوال لكم د تاسو نه علیه په دې دین باندې من اجر د څه پیسو تنخوا من خاطر نه غواړم خالی دا وای چې الله یو دی او د ما رسالت تسلیم کو وما انا او نمز من المتکلفین د بیزای تکلیف کوونکو نا ان هو ندا کتاب الا ذکر مگر نصیحت ته للعالمین د عالمین د پارا ولا تعلمون او خامخ پتاکید سرا چې پوښت نبأه په خبر د باندې بعد حين رستو سوخت صدق الله العظیم وصدق رسوله امين الحمد لله خیر و رحمت باران صلی الله تعالی علیه